بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین کرام، سیکٹر انجمن حسینیہ، تحریک حسینیہ، اراکین انجمن حسینیہ، د قوم مشرانو کشرانو السلام علیکم. د حالاتو حوالې سره د مرکز مو شکریاد کوو. ویلې چې کله کوم قوم غونډه نشته، خبره نشته، آغا قوم آغی علاقے کے کامیابی سا زندگی نشی کولی. څو پورې مرکز دی دایمو سلیوی دی، ځکه پیوړ کې سترګې ماس کې دي، چو بلچخیلو کې دي، چو کنجلی ځای کې دي، آغا واجه مرکز دی. ویلې څه دی جینا پښتنه کیږي، کامو د پښتنې ځای نه وای مو پښتنه چونه کوله، بیا به مو مشکلات سره ډیر مخامخ وو. د ایجنډې حوالې سره سوشل میډیا دی، دینخ به خبرې وکم. او کمیشن دی، زه دایم چې کمیشن د اول کوم برنینګ ایشو دی، خو پیوړ دی، خو کنجلی ځای دی، خو بلچخیل دی. اولی نمبر دندغو ته میلوف شي. هغه ځای چې کوم ځای ګریږي پکور دی، اغزي ته ټچ ویر کړلی شي. نه کمو ته منځ نه یو داسې ځای چې هغه ته توري ده، هېڅ تکلیف نشته، هغه دینه کمیشن وي، نو هغه کې به بیا دوره پیدا نه وي. ویلې که دیر ته ډېرې ښې کیسې وشي چې پیوړ کې مو ته تکلیف وي، زه مجبور یم، کنجلی ځای کې چوته تکلیف وي، بلچخیل کې چوته تکلیف وي، هغه به مجبورۍ وجې نه یو قدم اوچتوي، هغه به بیا خلکو مخکې چې وي لږ مشکلات بیا ګڼي، خو هغه به خلکو مجبوري وي. زه خدای یم چې دا کوم حالات روان دي یا پیښ دي، دینه مخکې دغه مرکز کې یو میټینګ وشو، روژه وه، هغه کې دا وشوله چې روژې نه بعد به مو یو تړون کوو. تړون به چې وي لکه سوشل میډیا دی، دې کې یو سړی دی، هغه کرور ګرمې کمرې کې تکیه والی دی، هغه نه مشر پرېږدي، نه کشر پرېږدي، نه اهل سنت پرېږدي، نه بله پرېږدي، کورمې ته اور لګوي. زه ښیایم چې هغه سړي خو مور نه که پښتنه وکړي، نه هغه به ورته وي چې بچیه دا ته ما کوه، ما داسې غلط کارونه کړي وو، خو ته دا ما کوه، هغه ثروت مغه دی. که کله دا شیونه باندې مو کنټرول وده شي، مو ته ښه امن خوښوو، څه کوو، یو داسې سړی چې هغه د یوې پیسې نه دی، هغه مرچا نه دی معلومه، کوم مرد میدان دی 2007 کې ما ته معلوم دی، اوس هم معلوم دی، هغه څه وکسم زه ما زړه کېږي چې ما ټنډې نه ماچ کړی. ویلې چې کوم به هغه سړی ساتي چې هغه بهادر وي، هغه په یوه طرز پوهېږي، هغه په یوه حیا پوهېږي، هغه ته د ویلی شي مېړانه. دا نوره د نن سبا چې کومې خبرې دي که نه، دا خو ما ته یې مېړانتوب نه برېښي. بل به زه دا وایم چې تورای قوم دشمني، ځکه پیوړ کې ومه دشمنۍ نه به مو خپېدلو، چېرې بدي د څه ته ویلی شي، بدلا د څه ته ویلی شي. دا نن چې کوم داور شروع دی، دا روډ کې یو نیم کور کوله، دا د ته چا ته ویر کوي، دا د پیدا ته منګال ته ویر کوي. اهل سنت نه به زه نه وایم هغه بدي نه خوښوي، خو منګال داسې قوم دی چې هغه د بدي خوښوي، هغه یې چې منګال چې کوي چې خواري بدي کوم، هغه کار دی یو خواري یا بدي، بدي نه کوي، بدي کوي. نو دا هغه افسوسناکه کیسه څو پورې روډ دی، دا مو سلیوي دی، دا مو اهل سنت آیو، بل ته آیو چې روډ نه به مو نناڅو، سبا باڅو، مړ کېږو به، چې به کوو، په دې تورای څوک نشي ګبرولی. ویلی چې ما سلیوی دی، سلیوی نه بغیر بدن دوی و ډنچا دی، هغه هېڅ کور نه دی. دا چاته پاته وي چې دا روډ که حکومت وي که نه وي که چې وي، روډ باندې به تورای څي، یای ضرورت دی، یای مستی دی، یای چې دی، خو ضرورت دی. دا ضرورت به زه نه کوم، سبا بیا کوم. او تړون زه به دا یم چې یو تړون د داسې وشي، نن ښه امن روان دی، ښه هغه دی،
فرض کا جنگ و 2007 کې موږ ته جنگ ضرورت و تو داسې جنگ وکړو که ته نن کراچۍ ته لوړ شي که پاکستان کومې ځای ته لوړ شي څه پړه چې نور نما واوري هغه تو ټنډې نیمچ کوي ویلې څه تو د ضرورت و هغه د میړانتوا وکړه هغه د توره وکړه هغه د هر شی وکړو هغه د طالب ته سبق ویر کو هر شو تدویر کوی توری و نشانات وخیله د نن کومې کیسې دي که نه دا نشاني خیاله نه دی دا قوم ته مشکلاتو جوړولی دی وکه کور کوه چې کوې مرکز کې یوه مشوره وکړه لکه سیکرټري صاحب دی کومر وغواړي سالو وشي چې وشي هغه باندې مزال وشي هغه چې دی مو کمزونه دی مو توریزونه دی هغه یو مثبت کیسه ده نو زه خو به دا وایم چې د موجوده کوم سوچ نه بغیر کارونه کیږي دوی پښتنیا ضرورت شته دوی ته تحریري یو تړونه ضرورت شته که کله تړون یې مو تړلی چوسې دی مرکز سې دی مو غونډوله چوسې دی مرکز ته دی که دغه ځای باندې یو داسې تړون وشي چې هغه کې که میډیا والا دی هغه کې که بل شي والا دی هغه کې که بل شي والا دی څه دا ټول لکه دریاب کوزې ته بندوي دغو شرایط برابر شي سزا ورکړي ولیکلی شي هر یو مشر دستخط په وکړي خو داسې نه تحریر چیر تحریر ته پرې نه دی چې څوک کور وکړي دا مرکز مخکې یا کوم علاقې پیوړ کې دی زه مخکې کوم ورپسې هغه دروازې ته ودرولی دی لوګای ته نصب کولی دی نه دې باندې به ته کورمه باز کې دا نن حالات خو زه کوم کسم دا خو کورمې ته ډېر خطرې کې روان دي څه د مو خپل ځان څه هغه کوو پیدا کوو دی څه بل شو نظیر کې دا کورمه ډېره یو بل سوچ کې دی هر پلم ته کیمرې په لګېدلي دي نو په کار دی دغه وخت باندې چې مو ته مشکلات دي بهادري مو خپل ځای کې دی خو سوچ مثبت سوچه مو ته ډېر ضرورت دی نو زه اهل سنت ورونو ته دا یم چې ځای په ځای چې ته مرکه کېږي جرګه کېږي روډ دی روډ دی روډ دی دا روډ نه که جنا کرواري وشوه دا به هر شو ته ډېره خطرناکه پرېوځي ویلې چې هر یو عمل اکشن یو ریاکشن وي ریاکشن به بیا هغه ډېر خطرناک وي بیا به هغه هیڅ کابو کې نه وي نوره مو اخري ته دا یو چې دا مو وطن دی دا مو ګوره دی دا مو کوره دی نه زه چې ته په نو موسه سوچ شته اندالته به مړ کېږم اندالته به ښخېږم اندالته به ښه صحیح اصول تروزین په مطابق به زندگیه تیرو در شو ته پاته وي چې کور مې نه بغیر ایمو زندگی تیروله دا ډېره مشکل کار دی و اخري کې به زه دا دعا وکړم چې پروردګاره ایمو قوم د هر میدان کې سرخرو وساتلی کې پروردګاره مرکز دار وقتی شاد و آباد وساتي پروردګاره هر چا ته د یو مثبت سوچ توفیق ورکړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته